وینو سور سیلابیږي دا پښتون پزمکا پښتون په خپل کور کې قتلېږي د پښتون پزمکا دا وینو سور سیلابیږي دا پښتون پزمکا پښتون په خپل کور کې قتلېږي د پښتون پزمکا دا وینو سور سیلابیږي دا پښتون پزمکا پښتون په خپل کور کې قتلېږي د پښتون پزمکا دا وینو سور سیلابیږي دا پښتون پزمکا پښتون په خپل کور کې قتلېږي د پښتون خدا مونږ خوله نه ده پرانیستې ما خو تاسو ته لیدلي چې پاکستان کې هغه لومړی انسان چې هغه په کرپشن کې ځان وکړی نو هغه د عمران خان پلار ما ویلي دي تاسو ما خو درته نه دي ویلي د بوټو صاحب وخت کې چې کوم 303 افسران په رشوت او په بدعنوانۍ کې او په کرپشن کې ځان وکړی نو وتل هغې کې یو د کپتان صاحب پلار نو دې چې ما سره حساب کتاب کوي نو بیا د خپل پلار حساب کتاب په هم ځان نیسي خو چې په کومه ورځ باچا خان بابا جنازه یوړه جلال آباد ته او دیم له حته کوزه نو دغه قبر سره مې لاله وځو ما ورته چې بابا زه تا سره نن قسم چې تر کومه پورې په دې وجود کې ساه ده او تر کومه پورې په دې وجود کې وینه ده تر هغې پورې به ستا منظر او ستا مقصد ته روان یم خو د امن دپاره په هر څو رسولونو قرباني مونږ قربانېدو ته تیار یو د خلکو دا خیال دی چې په یو او دوه دماغو به مونږ الیکشن پرېږدو نن د ثوابۍ د نور په کلو غوږونو زما یوه خبره واورئ که درته سبا دا اطلاع راغله چې اسفندیار باندې بم دماکو شو هغوی شهید شوي دي هم به تاسو الیکشن نه پرېږده خپل الیکشن به کوئ خلکو مقصد ګوره د 2018 او 2013 کې یو فرق دی په 2013 کې صرف تاسو ټارګېټ دی نن کیسه بل شا یو حمله په موږ وشوه هارون بلور او لارو مرګري پکې شهیدان شو دویمه حمله په اکرم دوراني وشوه درېیمه حمله په مفتون کې وشوه مطلب دا دی چې د دشمن اراده دا ده چې په دې ملک کې د انتخابات نه کېږي خو زه ټولو قوتونو ته دا وایم که نګران حکومتونه دي او که نور قوتونه دي چې په هر څه انتخابات په پاکستان کې ونه شو او د پاکستان خلکو له دا اختیار تاسو ورنکړه چې هغوی د ځان د حاکمان خوښ کړي نو د پاکستان به دونه لوی نقصان تاسو وکړي چې د هغې تاسو تصور هم نشئ فیصله استاد یو خبر ته دولت دی بل خوا پښتو ده یو خوا پیسه ده بل خوا قربانۍ دی فیصله تاسو وکړئ پیسه بالې او که قربانۍ بالې دولت بالې او که سیاست بالې د دې خپلو بچو د دې پوښتنې خاورې به څه قیمت تاسو ایږدئ پیسې لکه یو سړی درکړي څونه به ورکړي او چې خرج شي نو مړه هغه خو بیا نسلونو ته دنیا چغې وایي چې ته ستا هغه پلانې خرج شوي خواره شی هر یو کور چې داسې غوسه پاتې نه شي چې هغه سبا یو کور ته ګیله وکړي چې ما له د سرو روپۍ خاوند کور ته نه در راغلی ما نه یې وکړي شاعر وایي کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد په پاکستان کې وی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر 5 سال بعد چې 15 کاله پس الیکشن شي نو د دوه یارانو ته اسلام رایاد شي نن ورته تاسو وګورئ نو په دې ټوله صوبه کې حالات بدل دي زه په دې خلک راګیانې خپلې جلسې په یو باندې او په بله باندې منسوخ کوي وایي زه څوک کوم کپتان خدای دونه همت ورنه کړ چې هارون بلور شهید شو راتله خو پرېږده قسم دی که دې سړي ټلیفون هم زه نګران حکومت ته یو خبره غواړم چې دا نه ده چې تاسو تش دې ته راغلي یې چې په دغه کرسو دې کښېنئ
امن و امان ستاسو ذمہواری چې ته نن حاکم یې نو زما د سر او زما د مال ته ذمہوار یې خو دلته ښکاري داسې چې هغه نه دي او چې هغه څوک دعوه کوي تر اوسه پورې چې مثالي پولیس یې په خپل خوا نو مثالي پولیس ته راغی پورو چې راغو حکومت او هغه ځکه مثالي نه چې علي هډکوارټر ته 250 کروڑ روپۍ چنده ورکړې حقاني مدرسې ته تحریک انصاف والو 250 کروڑ روپۍ ورکړې نو که دا یې د یوې مدرسې په ځای په 250 مدرسو تقسیم کړی نو په ایمان یې چې هغه د اسلام لوی خدمت او که دا د اسلام لوی خدمت دی خو دا د اسلام دغه نه وه په دې کې 2 غرضې دي یو خو یې د هغې نه مور غوښتو او دا مې دغه غرض و چې مونږ پرېږدی چې مونږ په قلار خپل حکومت او چې څنګه د هغې حکومت ختم شو نو هغه لوبه بیا راشروع شو که بیا راشروع نه شو دې باندې سوچ وکړئ چې یو سړی د خپل 15 کاله وزیر اعظم یې دپاره د قوم بچي په بمونو الوځئ هغه نه به زه ته نور څه توقع وکړو چې دې به زه نن پر ټول پاکستان که ورته وګورئ نو یو تحریک انصاف ته اجازه ته چې هغه خپلې جلسې کوي او خپل الیکشن کمپین دې چلوي باقي خلکو ته اجازه نشته بیا څه باندې سوچ کې عزتمندو